عبرتناکه کیسه د زړه او د ژبې. یو ځل لقمان حکیم د هغه مالک یو چیلې ورکړو او ورته یې وویلې چې د دې دا حلال ده او هغه غوښه یې ماته راوړه چې تر ټولو غوښه یې او خوږه وي. لقمان حکیم صاحب او زه او هغه چیلې حلال کړو او د هغه زړه او ژبه یې راویستله او خپل مجاز مالک ته یې وړاندې کړه. د دې هر څه نه مخکې راته زه دا یوه یادګڼه کوم په چاته تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما داسې زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. سبا ته بیا مالک یو چیلې ورکړو او لقمان حکیم رحمت الله علیه ته یې وویل چې په دې کې ماته د غوښه هغه برخه راوړه چې تر ټولو غوښه یې بېکاره او بې خونده وي. لقمان حکیم صاحب لاړو او چیلې یې حلال کړو او بیا یې ورته ژبه او زړه راپرې کړ او خپل مجاز مالک ته یې د خوراک لپاره وړاندې کړ او مالک حیران او اندېښمن شو. له لقمان حکیم صاحب نه یې پوښتنه وکړه چې د دې چیلې د غوښې دا برخه هم ښه خوندوره ده او هم تر ټولو غوښه بېکاره او بې خونده ده او دا څنګه کیدای شي؟ دا خو ناشواني برخې چې په یو شی دی هم غوړ وي او ښه وي، دا ناوړه بېکاره او بې خونده وه. دا خو زما لپاره لویه خبره ده. حضرت لقمان حکیم رحمت الله علیه ورته وویل چې زړه او ژبه دواړه ډېر غوره او خوندور څیزونه دي، خو په دې شرط چې د هغې په ذات کې ښېګڼه او شرافت وي. او هم دا دواړه څیزونه دي کله په ذات کې ښېګڼه او شرافت نه وي نو تر ټولو بدتر به بې خونده او بېکاره څیزونه دي. د هر څه د خرابولو سبب کېږي. ځکه پښتانه خو دا متل کوي چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا ده. زړه او ژبه د بدن هغه حصه ده چې ټولې اړیکې ورسره تعلق لري. یعنې که زړه پاک وي او خبرې پکې نه وي نو خلک به درته ازار نه کوي او د نه خوشحاله به وي. که په ژبه باندې چاته ښه خبرې وکړي او خلک خو به بیا هم د نه خوشحاله وي، تا ته به د یو نیک انسان په سترګه ګوري. که چاته په ژبه باندې بدې او ناروغه خبرې کولې خلک به در باندې بدګمانه شي او خلک به د نه یاره وکړي چې ځان به د نه لرې وساتي او یا هم در سره ناروغ چندل. عزتمنو موږ او تاسو چې هر ځای کې کینو نو باید چې په ډېر سوچ او سمج سره خپله ژبه استعمال کړو. الله تعالی دې هر چا له داسې ژبه ورکړي چې دویم انسان ترېنه خفه نه شي. خو زموږ دا دغه په چا باندې ښه لګېدلي وي نو لاندې موږ ته په کم نظر شریک کړئ. عزتمنو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.